یکم شوال دوړو کې اختر ورځ ده. دیتا په عربی کې عید وای. دوړو کې اختر ورځی تا او د لوی اختر ورځی تا په عربی کې عید وای. او زمونږ استاد په جبه کې ورته د وړو کې اختر ورځ وای. او یوم الاضحی تا هغه ته د لوی اختر ورځ وای. علماء فرمای دی عید ته عید ولی وای. څه وجه ده چې دی ته عید وای؟ علماء فرمای عید ته عید ځکه وای لانه يعود، دا بار بار راتلون کې دی. په کال کې دو پیر اخترونه راځي ځکه ورته عید وای. یا علماء فرمای تفاؤلا ورته عید وای چې دا د خوشحالۍ ورځ ده چې مسلمانان راولګي او دوی دیر ورځې روزې پوره کړي. نو دا ورځ د دوی د خوشحالۍ او د شکرانې چې الحمدلله الله پاک ستا احسان وشو چې موږ روزې په خیر عافیت سره سر ته ورسول. ځکه ورته عید وای تفاؤلا. په دویم کال د هجرت باندې د اخترونو موز رالی. په دویم کال چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو په دویم کال د هجرت باندې د اختر وجوب الله جل شانه راوستلو. د اختر د موز زموږ د امام سے بنسبت باندې د اختر موز واجب دی، او د امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې د اختر موز سنت مؤکد دی. امام سے ورته ځکه واجب وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دویم کال د هجرت نه واخلا تر وفات پورې د موز چرته پرې خینه دی مسلسل کړي دی، تر دې چې نبی علیہ السلام دا دنیا نه پردو فرمایله وفات شو. دا موز نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر دا کړي. اوس د اختر موز واجب دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ورځ د اختر دا ورځ دا د مسلمانانو د پاره د خوشحالۍ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رالی، نو اهل مدینه وبا څه دوه ورځې د خوشحالۍ مناوهلې. هغه دو خوشحالۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه دا تاسو په څه وجه باندې دا چې کوم دی دا خوشحالۍ دا ورځې مناوهې؟ نو دې صحابه ورته وی د الله رسوله دا موږ د جاهلیت د ورځو نه دا را روانې دي، په دې دو ورځو باندې موږ میلې لګوو، لوبې ټوکې کوو، خوشحالۍ مناوهو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله اسلام کې د دو ورځو نه علاوه نور چې کوم دی د خوشحالۍ ورځې نشته. اجتماعي طور باندې چې د خوشحالۍ ورځې دي د ټول امت مسلمه په یو ورځ باندې د خوشحالۍ ورځې دي هغه څه دي؟ دو دي. نبی علیہ السلام فرمایي هغه د وړو کې اختر ورځ ده او د لوی اختر. نور چې کوم دی خوشحالۍ نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا چې د دې صحابه او د اهل مدینه او د دې عقیدې نبی علیہ السلام رد فرمایلو چې بس د جاهلیت دور تللی دی، اوس په د اسلام دور دورې او تر قیامت پورې به د اسلام بول بالای. دا د صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغوی اصلاح کوله. بل زما عزتمندو دا ورځې د مغفرت دي. د وړوکي اختر ورځ او د لوی اختر ورځ دا د مغفرت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فرشتو ته الله جل شانه فرمایي یا ملائکتی ما جزاء جزیر اجیر وفى عمله. اے زما فرشتو د هغې سړي بدله څه ده چې د خپل عمل سر ته ورسي مزدوري پوره کړي او مزدور دی د مالک سره مزدوري کوي، نو د ده بدله څه ده چې دې مزدور ته میلاو شي؟ فرشتو فرمیل ربنا جزاؤه ان یوفى اجره. اے زمونږ مالک د دې سړي جزا دا ده چې ده ته پوره په پوره خپل بدله ورکړي شي. یو سړی دی مزدوري کوي دې ځي د خپل اجر او مزدوري پوره ورکړي، دا د ده سره ښېګړه ده. دا عمل چې کم کړی دی د هغې ول پوره مزدوري ورکړي. نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک فرمایل ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم. اے فرشتو تاسو گواہ اوسئ زما غلامانو زما وینځو
زما فریضه چې کوم ما په لازم کړي واغې پورا کړلا چې هغه د رمضان المبارک روزي نیولو او د رمضان المبارک په شپو کې تراویح کولو دا فریضه دوی سر ته ورسوله ثم خرجوا يعجون الي بالدعاء بیا نبی علیہ السلام فرمای الله فرمایل دا خلق دا زما د امین زی غلامان دوی ما طرف ترازی عیدگاه طرف تر روان وی عبادت طرف تر روان وی د اختر مس طرف تر روان وی او دوی ما ته زاری او جړاګانی کی په دعا کی دعا زمانه غواړي الله فرمای زما سلوک ووري وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لاجيبنه الله پاک سو قسمونه خوري چې زما د بندگان عیدگاه طرف ته راځي او په عیدگاه کې زمانہ دعاګانې غواړي ما ته چې کوم دې جاړي او فریاد کوي الله فرمایي زما دي بخپل عزت قسم وي زما دي بخپل جلال قسم وي زما دي بخپل کرمواله او زما دي په لوی شان باندې قسم وي او زما دي د خپل مکان په اوچتواله باندې قسم وي چې زما مکان ډېر اوچت دی الرحمن على العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې چې کوم دی برابر دی رحمان ذات والله فرمای زما دي په لوړي مرتبه باندې په خپل لوړي مرتبه باندې قسم وي لاجيبنه زما خامخا د خلق دعا قبلوا ما چې دوی زما فریضه ادا کړی دا نو ګویا چې دا ورځ د مغفرت دا د بخښنې ده موږ وایو موږ دېر ورځې روجې ونیولې بس دا د مغفرت شپې ورځې وي د اختر په ورځ چې کوم دی زما خوښه ده چې زه څه کوم یو عالم فرمایي چې یو کس ته وویني چې د اختر په ورځ دی په ګناهونو کې مبتلا دی ته پوه شه چې د مغفرت الله نه دی کړی د روجې مقبولې نه دي ځکه د دې خو اثر دا و چې ستا د اختر په ورځ باندې نیکۍ ته مخه او د اختر په ورځ باندې زمونږ استاسو د نیکۍ نه بدې طرف ته مخ اړوي علما فرمایي ته پوه شه چې کوم خلک په دې کې مبتلا دي د په روجو کې نقصان دی د مغفرت کامل نه دی ځکه دې ګناهونو طرف ته ځي الله جل شانه زما استا مغفرت طلب کوي په دې ورځ باندې بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دی اختر شپې ته لیلۃ الجائزه وای یعنی الله په دې شپه باندې مسلمانانو ته د روجو بدله ورکړي او هغه بدل د مغفرت څخه د پیسو نه دی نو تاسو په دنیا کې چې روپې ټکی ګورو نو شو په پیسو پسې لکه بس یې ګلو سم دي جوړ او پیسې دي چې خبر نه جو پیسې کې چا د مسله بیان یاره یو سل روپې دې روپې ورا کی څه خیر مسله مور بیان الکه کچا سره چرته زیدو داغه بدانی دي د خېګړی لا داغه بدانی دي مل شل روپې ورا اے مسلمانم ایمان نه غرق ته تباہ او برباد لس روپو ته تړلې شټینګ ول هر خبره د پیسو د الله فرمای زما خبره د پیسو نه ده زما ستاسو معاملې د آخرت نه زه د آخرت معاملې پیژنم ستاسو موافق ځکه هغه ډېر خطرناک ده په دنیا کې خو زما استاد اور عزیز په کار راشي گاونډي سوک الته دې سوک په کار نه راځي یوم یفر المرء من اخي او سړی به د خپل رور نه تختی و امه و ابي پلار او مور به دا به د بچو نه تختی خپل کار کوه زما خپل عمل له استاد خپل ماخواله چیرې نشي الله فرمایي زستاسو د آخرت د جوړولو لپاره دا اعلانات کوم د دنیا اعلانات دا نه دي الله فرمایي یا امه محمد اخرجوا الى رب کریم اے امت محمد صلی الله علیه وسلم تاسو راوځه داسې رب ته چې هغه عزتمن دی یعطي الجزیله چې هغه ورکړه کوي او څوک چې غوښتنه کوي هغه ته ورکړه کوي داسې رب دی ويعفو عن الذنب العظیم الله جل شانه هغه ذات دی چې هغه سکی زما استا ګناهونه لوی د سمندر او د غر په برابر ګناهونه دا الله فرمایي زد ذات مزاد له دا ګناهونه بخم او بیا الله جل شانه فرمایي یا عبادی سلونی اے زما بندگانو چې روزي نیولې دي تراویح هم کړې دي او دا الله فریضه ادا کړې د زمانه سوال وکړي زستاسو سوال قبول کوم سلونی فوعزتي الله بیا قسم کوي زما دي بخپل عزت قسم زمانه دعا وغواړي دا ورځ د دعا ده دا د مغفرت ده دا د دعا د قبل دوره وجلالي زما دي بخپل جلال باندې قسم وي لا تسالوني اليوم شيئا في جمعكم لاخرتكم الا اعطيتكم
تاسو بنن ور زمانه سوال نه کوي دی اوس مگر زب تاسو ته چې کوم سوال کوي زب هغه قبولوم الله فرمایي زب تاسو ضرورتونه پوره کوم تاسو بیمارین به ختموم تاسو حاجتونه به پوره کوم الله پاک داسې صيغه نبی علیہ السلام ذکر کړي چې ټول د تاکید صيغه دي مضبوطوالی باندې دلالت کوي الله فرمایي خامخا وز تاسو سوال قبولوم ولا لدنياكم الا نظرت لكم الله فرمایي چې د دنیا سوال کوي زب باغی کی سوچ او بیچار کو مستاسو حالات ته بګورم اوس ته یو پر روپے درکم خدای مکه دشمنه وړي پر روپو بسو کی اوس ته بنگلې موټلی درکم خدای مکه ودی کی خیر نه په بل سر مصیبت باندې واړي الله فرمای په دنیا درکولو کی بزستاسو حالت ته کور برداشت کولې شي کنه ایر خلکو د چمال نشي اډا ټیک کوو شي دا څه کنه خوشاله نه مړ خوشالي پیراشي اډا ټیک کوو شي الله فرمای اخرت خو به سوچ در کوما هغه کې بس تاسو حالت ته نه ګورم ځکه اخرت ډیر اهم دی او مقصد دی او دنیا ضرورت دی بدی کې بس تا حالت ته ګورم حالت دې بګړاو نشي بغاوت باندې راوچت نشي په دنیا کې بس تا چې کوم نه حالت ته ګورم الله فرمای فو عزتي یا الله قسم کوي زماني بخبل عزت قسم لا استرن عليكم عثارتكم الله فرمای زماني بخبل عزت قسم چې سو ګوري تاسو زما د احکاماتو خیال ساتئ اختر په ورځ هم زما د احکاماتو چې کوم ما پتا سو باندې کوم احکامات لازم کړی دي د دې تاسو خیال ساتئ الله فرمایي فوعزتي بیا الله قسم کوي زما د خپل عزت قسم وي لا اخزيكم ولا افضحكم بين يدي اصحاب الحدود الله فرمایي زما تاسو د کافرانو مخې ته نزل لكم مشرکانو مخې ته نزل لكم انصرفوا مغفورا لكم الله فرمای وړي واپس شیخ خپل کورونو ته مغفورا لكم تاسو ته د الله نه طرف نه بخنه شوی د تاسو بخلی شوی لاړ شي قد ارضیتمونی ورضیت عنکم الله فرمای بداسوی حال کې واپس شي د عیدانا چې تاسو زمانه راضی او تاسو راضی سبحان الله داسې ورځ د زموستانه ګورې ځای نشي اوس د دومره لوی شان والا ورځ دومره عزت والا ورځ او مسلمان په غفلت کې دی مسلمان ظاهری شکل و صورت د کافر جوړ کړی دی موسی علیہ السلام په دور کې اهم واقع ذکر کړی د موسی علیہ السلام قوم فرعونیان دا د نبی د موسی علیہ السلام د مقابل د موسی علیہ السلام خلاف به پروپاګاندا کوله یو کس پکې داسې و چې هغه د موسی علیہ السلام موافق جوبه مستلم دا وی شکل و صورت په اختیار کو استهزاء ټوکې به کولې لکه بعضې خلک د ټوکو د پاره غشان لباس وغواړي او را روان دي چې خلک وخاندي دا فرعونیانو به په دغې کس پسې ډېر خاندله الله جل شانه چې کله په فرعون باندې دریاب را پرانستلو ټول غرق دا سړی پاتې شو موسی علیہ السلام عرض الله پاک ز ټول نه زیات تکلیف ما د دې سړي را رسولې زما بخې به کول زما نقل به اتارو او ما ته ډېر اذیت او تکلیف را رسولې دي الله پاک دې دی ولي بچو ګور د الله شان وګوره الله جل شانه فرمایي زما موسی ته زما محبوب وي او څوک چې د چا د محبوب ویخي کی کنه هغه سړی خوخي دا ته زما محبوب وي د سره چې کوم شان او لباس اختیار کړو په دې په وجه باندې ما دې د غر کېدو نه بچو اوس که موتا د نبی علیہ السلام طریقې اختیار کو څومره به زما ستا رب په موتا باندې خوشحالي او موتا د اختر په ورځ باندې هغه رب خفه کو چې کوم زما ستا د بخښنې اعلانات کوي او رحمت په جوش کې راغلی هغه ته وایي دا ګیره به زما هغه چې کوم دی هغه پلان کې کټینګ شي یخته به زما پلان کې کټینګ شي لباس به زما د غیرو په شان دي شي نبی علیہ السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو من څوک چې د کوم قوم مشابهت اختیاري دی د دغې قوم نه دی لہذا دې خبرو خیال وساتئ بل اهم خبره چې دومره الله پاک عام مهربان دی کنه او مهرباني سره د سوجي نه بیهقی کی روایت په ابن ماجه کی روایت دا د حدیثو کتاب دی فرمای د دوه کسانو الله پاک په دې ورځ بخنه نکي روجي ایثار دي اسمان ته نوي خطلی مزونه ایثار دي اسمان ته نوي خطلی الله به د قبولیت څخه مهر نه دی لګولې په کوم کسانو باندې یو هغه کس چې دې په خپل منځ کې ورانه ساتي الله فرمایي ما ته د عمل را رسیدلی نه دي ورانه ساته چې څومره دې خوښي د زیارت
او د ګل په ورځ باندې الله ته اعمال پیش کیږي الله قبلې او دا هغه کس اعمال الله فرمایي اخوې کا سو پوری چې دوی په خپل مس کې روغ نه کړي زدا دا عمل قبولو بنا نظم سهل ما به سارچي کې وکتل ډایرکټ خبر کوم چې تاسو په خطابن کې دي چې موږ تاسو خپل چې کوم دی هغه حالت الله جل شانه سره برابر